عجب خان دیشانی صاحب را سره موجود دی، دا هم د قام شاه زلمي دوسره به خبرې کوو. عجب خان صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ له خپل وخت راکړو. دا راته ووایئ نن چې کوم دا د پروګرام تابعه تاسو کړل، دا د افطار پروګرام کړی، د دې څه مقصد دی جی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو ستا ډېره مننه تا چې کوم دی د پروګرام له ښکلا ورکړله. د دې مقصدیت سمپل دی جی، مینه، محبت او ورورولي او اتفاق، دا شی دی. دې کې زیات څه شی فلسفه نشته دی. خو دغه دپاره موږ دا خپل وروڼه را یوځای کړي دي، د دې علاقې د خلق، مشران، ځوانان دا راویستل چې یو پلیټفارم باندې موږ دلته کینو، یو ځای کې روژې وګورو، خپل ګپ شپ ولګو. دا زموږ ثقافت دی او دغه شی کوو. ښه، بل طرف ته که موږ وګورو په میډیا باندې دا یو ټرینډ چلیږي او هغه چې کوم دا بانډینګ، دا یونټي چې دا هغه ماتوي او مختلف دا موږ ګورو تعصب پیلاوي، د قومیت نعره لګي چې قوم د شان دی، قوم پنجګل دی. هغو ته به څه پیغام ورکړي؟ فضول لګیا دی جی، هېڅ چل نشي کولی. خلق میچی ور دی، په خبرو پوهېږي چې څوک انتشار پیلاوي، هغه هم خلقو ته پته ده، خلق یې پیژني. او څوک چې کوم دی ریل دی او حقیقي معنی کې کار کول غواړي، نو هغه هم دنیا ته پته ده. که دوی دا خواهش لري چې یاره موږ به د قومونو منځ کې تعصب پیدا کړو، یو شی به وکړو او خپل هغه سټیټس کو موږ قایم او دایم وساتو، نو دا د هغې خامخیالي ده. ټول خلق پوهېږي په دې خبرو اترو باندې، هېڅ شی نشته انشاءالله العزیز، او قومونه به یو دي او یو به وي. جی عجب خان صاحب، لاست کې یو پوښتنه ده چې تاسو خو بهر هم پاتې شئ پردیس کې، دا دې وخت کې پردیسیان تاسو هم ګوري، یقینا ستاسو ملګري او پکې وایي، رشته داران به پکې وایي، مسافرو ته به څه پیغام ورکوئ؟ یاره مسافر خو داسې څیزونو ته لکه هغې غریبانان ترساویږي، دا څیزونه هلته کې نه وي. ولې موږ خو ډېر وخت هلته کې وخت کلی دی چې داسې وروڼه یو ځای شي او داسې یو ګیټ ټوګیدر وي او خبرې اترې چې کوم دی، خرچې او مزې، خرچې مرزې او پکوړې او سموسې، نو دا څیزونه هغې له ډېر مزه ورکوي. خو بدقسمتي زموږ دا دی جي چې علاقه زمونږ د غریبۍ وول نستی راغستې ده، او ګل ګل ځوانان چې کوم دی زمونږ مسافرو خار یې کړله. یعنې هغوی به هم نن مونږ سره دلته کې په دې یو دسترخوان باندې کې وو، په دې یو محفل کې به وو، ګپې شپې به وي، هغوی به هم خوشحاله خیرازه وو، مونږ به خوشحاله خیرازه وو. نو بهرحال د هغوی هم موږ سره ډېره مینه ده، مرسته ده. زموږ د قام د شاه زلمو لپاره هغوی ډېر خپل یو نیکې هیلې څرګندوي. او سپیشلی زه شکریه ادا کوم د شیرین د هوتل زموږ ورور دی، هغه زموږ د دعوت لپاره سپیشلی فنډ کړی دی، د هغه سپیشل شکریه ادا کوم. هغه هم یو مسافر دی، نو د مسافر موږ سره ډېرې زیاتې مینې دي لګه. هغه خپل وطن دپاره ډېر زیات خوږېږي او دا شي محفل چې کوم دی هغه ډېر مس کوي. جی دا یو ورور پکې سوال کړل کوېشن چې دا نن چې کوم دا خرچې مرچې دا تاسو کړلي، دا هندوانې او خټکي دا راوړلي، دا سسته بازار نه راوړي کړي کوم ځای نه؟ دا بالکل سسته بازار نه راوړلي، زمونږ په دې ګاونډ کې دلته کې منډۍ ده او د خدای په نامه یې راکړي دي، په 800 روپۍ من هندوانه راکړله. نو دې کې به څه ووایو چې سسته بازار شته که نه؟ شته نو، په 100 روپۍ باندې کې هندوانه کیلو شله که نه، دې ته سسته وایي که صحیح شو جی. د عجب خان وینا دا ده چې سسته بازار ډېره مننه.